د یو نیکې ښځې واقعه درته یو ښځه وه د حسن بصري رحمت الله علیه مریده وه. خاوند یې مړ شو، یو بچی ته پاتې شو. بچی چې لوی شو نو چې دا د یتیمانان چې وي که نه دي باندې خلک رحم کوي. مورم وله ډب نه ورکوي، یتیم له رحم پې کوي. ګاونډیان هم وله ډب نه ورکوي، یتیم له رحم پې کوي. او رشتہ داران هم یره یتیم دی ډب وله مه ورکوي. نو دا ماشوم دا یتیم که دین سره توجه پیدا شو خو ښه، او که دین سره توجه پیدا نه شو نو دی بیا لږ نیازبینې، نو دی روانکارې لویږي، لوپر شي اکثر. نو دا لږ ورو دی، خو یتیمو چا به ډب نه ورکو پلار یې نو دی داسې روانکارې لوی شو، لوپر. د پلار چې څومره مالو ابې خرڅو ځمکې جایدادونه او په چنګ رباب پې ارض دوړه کول. مور یې بوډۍ ښځه وه د حسن بصري رحمت الله علیه مریده. داسې مریده نه چې ګډون دې کوي یا لاس دې وروړي، د پردې نه پورې غاړه به ښځې راتلې، هغې به ورته دین ښه وظایف پرېښول. حسن بصري صاحب یوازې صوفي نه، هغه صوفي مو، نیک سړی مو، او ورسره د احادیثو لوی استاذ مو. ګورئ زمونږ په دې صحاحو کې د احادیثو کتابونو کې ردنه ډېر زیات احادیث نقل دي، او د فقه لوی امام تیر شوی دی. نو دا مور د حسن بصري صاحب له مطلع دا زوی به هم کله به ورته استاد جي زما دې زوی ته نصیحت وکړه، هغه به ورته نصیحت کو، خو داسې لوپره لږ باندې نصیحت کم نه اثر کوي. کله به یې ډوډۍ وکړه حسن بصري به یې راوغوښته، استاد جي زما دې زوی ته دعا وکړه، دعا به یې ورته وکړه. دې زوی له مې وظیفه ورکړه، وظایف به یې ورکړل، خو هغه بدبخته و، نه به یې هغه وظیفې کولې، نه د حسن بصري صاحب په خبر عمل کو، هم اقل او پرو پسې به ګرځېده، او چې د پلار څومره جایداد او مال و دی ټول دوړه که مور نه څوک چې تیارېږي، لوپر شو. اخره کې خدای پاک راونیو، ناجوړه یې خدای پاک انسان له مهلت ورکوي، خو اخره کې راونیسي. چې راوینیوه الله پاک بیمار یې کو، او داسې په مرض یې اخته که چې چا سره په دغه زمانه کې علاج نو، چې څه باقي څه پاتې و مور یې وله په علاج ولګول. دقه یو کور پاتې شو، باقیه کټ پوزي هر څه لاړل، ختم شو. اوس نور څه شته هم نه چې د په علاج ولو. ډاکټرانو ټول وی چې بس دی ختم دی. مور خو بیا مور یې نیکه ده، مور یې وایي دی بچي ته ای بچې بس تا اوس لا علاج بیماری ده. او ډاکټران طبیبان د هغه زمانې چې څومره ټول درته وایي چې بس مرې، زویه د خدای خاطر وکړه، اوس خو توبه وباسه که نه. او ته څه وایي؟ وی مورې توبه وباسم، خو په یو شرط، که حسن بصري صاحب ماله راولې، ځکه ما ډېر خفه کړی، که هغه راولې د هغه په لاس توبه وباسم، خو مورې زه خو څومرم زما توبه به خدای قبوله کړي او که نه. ما خو د دنیا یو کار نیک نه دی کړی، ما خو ټوله ژوند په لوفرۍ او په چنګ او په رباب او په شرابونو کې تیر کړی، ما توبه به قبوله شي که نه. بچې الله د ارچا توبه قبله، خدای پاک ته چې څوک هم توبه وباسي نو الله توبه د مسلمان بنده قبلی، او خدای پاک مهربانه بادشاہ دی. بچې بل څه شته نه بې توبې نه نو باسه. وی نه بس که حسن بصري صاحب راولې او هغه ماته وی چې او توبه وباسه خدای دې بخیل، نو زه بیا توبه وباسم. دې غریب یې ضرب ورقه په سر کړه، حسن بصري صاحب پسې لاړم. استاد یې هغه زوی مې د مرګ په کشمکش کې دی، او ډاکټران وایي چې بس نور ژوند یې نشته، او زه شپه ورځ ورته نصیحت کوم، اوس پې نصیحت لږ غوندې اثر وکړ. نو زما زوی توبه وباسي، خدای شرط لګولی دی چې ما له به حسن بصري صاحب راولي، مهرباني وکړه راسره لاړ شه. وی زه ستا زوی له نور زه نه ځم، بس هغه خو زما ډېر وخت خراب کړی، زړه یې راله چولی. کله ورته کور ته د نصیحت کوه، کله دلته نصیحت کوه، کله وظیفې ورکوه، کله دعاګانې کوه. اوس چې د برمونو پرېوت، اوس ما پسې راځي. زه خدای دې مردار کړي،
چې بالکل ما ته د زوی دی ونه وي ټول عمر یې په لوپرو کې تېر کو اوس 2 منټه جون پاتې دی نو هغه توبې به قبلېږي نه درځم او ګور یو خبره ذهن کې واچوه که زوی دې مړ شوم به ما پسې نه راځي په دې سپېره زه جنازه هم نه کوم هغلته کې چې څه ورسره کوې کوه جنازه هم پرې نه کوم مورمورې را روانه شوه او اوښکې بیګې په لوپټه ځان له مخ پاک کړ ای زویه ما درته نه وې چې سم شه او توبه وباسه دې حد ته دې ګناه ورسېده چې زما استاد ستا له سره سترګې هم نه لګوي او زما استاد څونه نصیحتونه تا ته کول ظالمه څومره دعاګانې درته کړي څومره وظیفې یې در کړي دي څومره حدیث یې درته ښودلی دي نو چې ستا هغه وخت سره په عمل نه کو استاد مې وایي چې ما له وخت مه ضایع کوه نور ورته نه ویم او بلکې استاد مې وایي که مړ شو جنازې له به مې هم نه غواړې زویه دې حد ته ورسېدې چې ستا جنازې نه هم داسې لوی نیک سړی انکار کوي زویه څه وایي وی مورې بالکل ستا استاد ټیک وایي ما خپل عمر د خدای په تابعدارۍ کې نه تېر کړی ما خپل عمر د شیطان تابعدارۍ کې تېر ستا استاد ما ته هر قسمه نصیحتونه وکړل او ما ستا د استاد یو نصیحت هم نه دی قبول کړی اوس ما ته هم پته ده چې زما 10 منټه 15 منټه ژوند دی خبرو نه مو وتم نو زما دا ټول عمر دا ګناهونه به په دې 15 منټه څنګه خدای وبخي په دې توبو خدای له خو زه دوکه نشم ورکول خو مور یو چل وکړه بس ما له چې جنازې له څوک هم رانه غواړي چې زه مړ شم او ما له غسل هم به نه راکې او کفن به هم نه راکې او نه به راله قبر کنې او نه به چاته زما را جنازې وې ځکه ما ته پته ده چې زما نه سوخېږي نو د خدای عذاب په ما شروع دی بس بل څه شته دی ما به د مسلمانانو مقبره کې هم نه خښې که د مسلمانانو مقبره کې دې خښ کړم نو زما د چغو نه به مسلمانانو ته هم تکلیفي زه به هغه چغې وام د خدای په عذاب چې ما نه به ګیر چاپېره مړیم په غم کې پراتی نو د خدای خاطر وکړه مورې زه ډېرې سزا مستحق یم چې ما له خدای راکړي دنیا کې راکړه په بیمارۍ کې اچولې ما ته پته را زنکدن کې زما عذاب شروع کېدو والا دی بس یو چل به وکړې مورې دلته خو مې پرېښودی نه شي بین به رانه ځي خو چې ساه مې ووته نو ډېر ټپ شوی یم وجود کې مې غوښه نشته دا لوپټه به دې راوالی زما دا خپه به پې وتړې او را به مې کاږي ته مې راښکې شي وجود مې دومره نه دی پاتې او چېرته یو ډنډې ته مې وغورځوه چې بس ستا د نظر ناخوا شم چې ته را باندې نه خفه کېږي یو ډنډې ته مې وغورځوه هېڅوک جنازه او کفن دفن چې په ما بالکل ونه کې زه هغه ګناهګار یم ما دومره خدای خفه کړی دی دومره مې خدای خفه کړی دی خپل رب کوم رب چې ما له ژونده ورسره کړي چې بس نو ما چې زه مړ شم ما ته پته ماله به خدای داسې عذاب راکړي چاله به هم نه ورکړي او دا د خدای دغه نه دی دا زما خپله غلطي او زما خپله ګناه ده بس لوپټه به مې خپه کې چې او راکاږې به مې او بس یو ډنډه کې مې وغورځم چې دا خبرې وکړې د دې هلک نه ساو ختم بس مرغه خو مور ده په جړا شو چې خدای پاکه دا څوک هم اوس زوی مې دا وصیت وکړه زه به څنګه زوی په لوپټه کې تړم او راکاږم بیا ډنډې ته به یې غورځم ډنډې ته وغورځم خو دا سپي او پیشوګان به یې خوري زماد بچي دې ته ورسېد جاړي چې خدای څوک هم دی کې دروازه وډبېده چې دروازه وډبېده دې اواز ورکړه څوک یې وایي زه حسن بصري یم ستا استاد جي اوس رالی چې زما بچی بے توبې لاړه زما بچی په زړه ستا د ملاقات ارمان یوړه یو 10 منټه مخکې نه شوې راتلی زما بچی ستا په لاس توبه ستا نو ته ولې نه راتلی استاد جي اوس رالی چې زما بچی ټول ارمانونه په زړه یوړل زما بچی عذاب له لاړ توبه ستې و خدای به پرې رحم کړی زما بچی د خدای قهر له لاړ عذاب له لاړ اوس رالی لږ مخکې نه شوې راتلی زما زوی اخر وخت کې ستا امید وکړه ستا تمنا وکړه او ته اوس راتلی وختي نه شوې راتلی ګیله خلک استاد ته کوي پیر ته کوي غریبه جاړي ګیله منه ده زما زوی سره به خدای څه کوي دې سره څوک هم دې زوی سره مې هغه به توبې لاړ حسن بصري ورته وایي توبه دې زوی ستې ده قبوله ده حدیث کې راځي ان ندم توبه یو خو زمونږ د غوږونو توبه را توبه 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 نه چې زړه کې سړی ستومانه شي بس دا توبه ده
لار وکا ستا زوی لراغلیم غسل په خپله ورکوم کفن په خپله ورکوم جنازم پې کوم قبر ته به یم ښکته کوم لاره کوه ولې وختي نه راتلې چې اوس راځې استاد جلو شو وی چې ته رالې زه وده شوم په خوب کې مې رب العالمین ولیده الله مې ولیده وی ما ته الله رانه ګیله وکړه حسن بصري ته څنګه زمونږ دوست دی وره دوستانې دعوې کې چې زما را دوست جنازې نه مې انکار کې دعوه زما را دوستانې کې او زما د دوست جنازې نه انکار کې شابه زر ورشه غسل بم ورکه قبر بم کنه قبر ته بم ښکته کې جنازه بم پې کې ګورنو توبه د زړه توبه ده زړه کې سړی په دې چې زړه کې دې ده و چې خدای زه خو ډېر ګناهګار یم او خدای چې مړ شم چې ته ما سره څه کې او دا زما غلطي ده خدای چې ما ګناه کړې ده بس دا توبه ده الندم توبتون ستومانتیا په ګناه ردی نه بهترینه توبه بله نشته لیکن د دې الګ په توبه کې د چا دخل و د نیکې مور که بدعمله مور وي نو دغه وخت به وله ډاکټر راغوښتی طبیب به ورته کېنوي که بدعمله مور وي دغه وخت به ورته څه وي ای زویا ما پیژنې مونږ خو دې مړو ته چې ناست اکثر او دا بیماری پلان کې پیژنې دا څوک راغی خپه وړقوه خپې وړقوله ښه ته لاس وړقوه لاس یې وړقوه لا پیژنې غریب چې ته معمولي غوندې سترګه وره هلکه ویې پیژندې ښه مونږ دې وخت کې دا خبرې کا پیژنې پیژنګلو پرېږده اتیا کاله پیژنګلو کې تېر کړ کلمې شهادت ورته ووایه نیک بخته اړو څوک دې ونه پیژنې ذکر ورته وکړه الله ورته ور یاد کا د نشستن ولا ضرور وي او خو تکلیف ته نشستن پرېږده چې لږ تکلیف پې تېر شي خدای ګناه راځي خدای مرتبه بلندی ټول عمر په راحته کې تېر کړي دي نیمه ګنټه درې پاوه دي په تکلیف کې تېر کړي چلو شي په نشه کې ته سامو بس نیک امور چې دقه سوی دې ته نیک امور وي زنانه چې نیکه شوه او مور نیکه شوه بس ټول سیستم دې ټیک دی زنانه چې کله بدعمله شوه هر څه تباه و برباد دي